أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاصة سورة بقرة آية نمبر 180 أو 181 بوايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبة لیکل شوی دی علیکم پتا سمانده اذا کله چې حضر راشي احدکم یو تاسو کې یو مطلب تاسو کې یو کستا الموت مرګ ان ترکا اگر چې پریدي خیرا سمال الوصیت او وصیت ته للوالدین د والدین د پاره والاقربین او د رشتہ دارانو د پاره بالمعروف د معروف طریقې سره ښه طریقې سره حقا لازم دی یا دا حق دی علی المتقین په متقیانو باندې. اوس په دې آیت کې یو بل قانون چې دی هغه بیانېږي که نه. بل قانون څه دی؟ بل قانون دا چې لکه مال چې دی هغه شرعي طریقې سره تقسیم شي. مطلب کم مال چې شرعي طریقې سره تقسیم شي که نه، نو د دې سره کورونه چې دی هغه برابر وي. او دا حکم چې دی که نه، مطلب دا حکم مخکې و. لکه مخکې دا دغه و چې کله به یو کس په وفات کېدلو یا به هغه بیمار شو که نه، نو مرګ وخت به یې رانږدې شولو، نو هغه به لکه د مرګ نه مخکې به هغه وصیت کولو که نه. وصیت به یې کولو چې لکه زما د مال کې به یې لکه دا حصه چې ده نو دا د مور او پلار دپاره ده، او دا حصه چې ده نو دا د رشته دارانو دپاره ده، او باقي چې به کومه پاتې شوه نو هغه به لکه بچو دپاره وه. نو دا وصیت کول چې و که نه، دا یو قسم لا فرض و په هغې وخت کې. بیا په سوره نساء کې د میراث آیت نازل شو، او دا آیت چې دی نو دا منسوخ شو. انشاءالله به بیا مخکې راځي، د خیر سره انشاءالله به بیا وایو. په هغې کې الله رب العالمین د میراث کم حصې چې دي که نه هغه بیان کړي دي پوره لکه د مور حصه چې ده که نه هغه 1/6 ده د مور او پلار حصه، او د ښځې حصه چې ده نو هغه 1/8 ده. د مور او پلار حصه خو مطلب اوورال لکه په مال کې لکه وزي به که نه، خو چې باقي کم بچ پاتې شي هغه به ډیوایډ کېږي د بچو په منځ کې. لکه د زامنو چې دی د زوی 2 حصې دي، او د لور چې دی نو د لور 1 حصه ده. اوس مخکې فمن بدله، پس چا چې بدل کو لهو آغا، هو مطلب وصیت، پس چا چې بدل کو آغا وصیت، بعد پس ما سمعه داغه د اوریدو نه پس، چا چې به لکه هغه هو لکه د هغې وصیت چې به یې کوم واورېدلو که نه، هغه به یې واورېدلو، او د هغې نه پس به بیا مطلب هغه به یې بعضې خلکو به هغه بدل کړلو که نه. لکه هغه کم انسان چې به مړ شو هغه خو به وصیت به یې خپل ښه صحیح کړی و، خو کم کس چې به اورېدلی و ښه پوره صحیح به یې اورېدلی و، خو مطلب بیا به یې چاله کم ورکو، چاله به یې زیات ورکو، چاله به یې ورنه کو که نه. فإنما نو پس یقینا دا اثمه ګناه ده دغه علی الذین په هغې خلکو باندې یبدلونه چا چې لکه بدل کو دا وصیت. ګناه په هغې مړي باندې نه ده، مړي خو خپل طرف نه صحیح وصیت کړو، خو ګناه په چا باندې شه؟ کم کس چې لکه هغه وصیت اورېدلی او بیا پکې مطلب چینج یې پکې راوستو، بدل یې کو که نه، نو ګناه چې ده په هغې کس باندې ده.
ان الله بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدو والا او علم لرلو والا دی. وستل د کې الله رب العالمین یو بله خبره هایلایټ کړې ده. هغه داسې چې اوس لکه کم وخت چې به انسان وفات کېدو به که نه، هغه به هم که چېرې لکه بچو کې به د چا نه خفه و یا څه به و که نه، نو هغه به پکې هغې بچي له به یا عیسه ورنه کړله که نه، مطلب د خپل جایداد نه به یې عاق کړلو. خو اوس خو خیر لکه دا آیت چې دی نو دا خو یو قسم نه منسوخ شوی دی او عاق کول چې دی نو دا هم لکه د پاکستان په قانون کې هم دا نشته دی. که څوک پلار ولګېږي او بچی د جایداد نه دغه کړي که نه، خو بیا هم هغې بچي ته به حصه میلاویږي. بس دونه پوره ده. خاص دلته کې لکه بعض مفسرین وایي که نه چې لکه دا چې دی نو